بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نو موږ ویلو چې ولیل قصر طرق د قصر د پاره اصول طریقې دي پای کې اولنې ځای ویلو چې په حروف عاطفه کې د لا بل او د لکن بدرې سره حروف عاطفه دا جنینو د کېږي د قصر د پاره دي دویم دا ما او د دویم د دغه څور د نفي او استثناء دا د قصر د پاره دي او دریم چې دا انما د قصر د پاره دي انما د قصر د پاره ولې راځي نو دا یو چې پرون سبق کې ذکر کړی و چې دا متضمن د معنا د ما او د الا لره یعنی بری کې معنا د ما او د الا پټه پرته ده ما او د الا معنا په پټه پرته ده په دې لپاره دلیل انما حرم علیکم المیتۃ دا ویلو بیا ویلي چې انما حرم علیکم المیتۃ کې درې قراتونه دي یو قرات په المیتۃ باندې زبر دا انما حرم علیکم المیتۃ په دې صورت کې به درې معنی یعنی نه دي حرام کړی الله پاک مگر پتا سو باندې مردار ما حرم الله علیکم الا المیت ویم دا دې چې په دې میتۃ باندې ز پېښ وې ما حرم الله علیکم المیت نو په دې صورت کې به ما موصوله وي او درې د پاره با عائد دا با ضمیر با راو باسي او دا میتتو دا با مرفوع وي د خبر د وجنا اصل کې بدسي ان الذي حرمه الله عليكم هو المیتتو عادل کې دا میتتو دا خبر دی او خبر معرفه دی او کله چې مبتدا خبر ځوانه معرفه د حصر او د اختصاص فائدہ ورکړي او دریم صورت اداره چې انما حرم عليكم المیتتو وي نو چې کله دا مجهول څخه واغلی نو ما موصوله هم راو باسل شي او ما کافه هم راو باسل شي دا شو اوس نن سبق کې نوري وجه بیانې چې دا ما چې نن د قصر د پاره ولې راځي نو دویمه وجه دا ده ولقول النحات انما لاثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه چې دا انما په هغه ځای کې استعماليږي چې کله کم څه ذکر کړی شوی دا لپاره حکم ثابتول مقصود وي او کم چې نه دي ذکر کړی شي دا غونه حکم نفي کول مقصود وي نو د چا لپاره حکم ثابتول او د نور نه منفي کول دغه قصر دی لکه پوه شو به معنی دوی موجه ولا قول النحات او دا ما د انما دا قصر د پاره راځي دا دوی موجه دا د قول د نحات د وجنه انما لاثبات چاوي چې انما راځي لاثبات ما يذكر بعده د پاره لري چې د سره دین نور څه ذکر کړل چې دا غي د ثابت کولو د پاره د سره دین نور څه ذکر کړل چې غیر ثابت کول د پاره ونفي ما سواه او څه چې ذکر کړل شي نه دا غي نه د نفي د پاره ما سوا ما يذكر بعده يعني سوا دا سره کوم چې ذکر کړل شي روز دینا اما في قصر الموصوف انما زيد قائم چې بشکه زید ولاړ دی یعنی مطلب دا زید ولاړ دی او دغه چې کنه او ناس نه یا دا چې دا زید چې نه دا ولاړ دی عمر بکر چې نه دی ولاړ فول اثبات قيام زيد دا لپاره ثابتول د قيام د زيد ونفي ما سواه من القعود ونحوه او د انما زيد قائم چې ویني زيد لپاره د قيام ثابت کو او د قيام نه علاوه د نور ارڅ چې نه فکر لري نه ناس نه او بلاس نه واما في قصر صفه انما يقوم زيد چې بشک زيد ودريږي يعني عمر نه بکر نه خالد نه اثبات قيامه اندر لپاره ثابتول د قيام د زيد ونفي ما سواه او نفي ما سواه من قيام عمرو وبكر وغيرهما اذا کا پوښتنه به نه معنی دریم نمبر انما د قصر د بار راځي راي دریم وجه دا ولصحه الانفصال ضمير معه چې ضمیر منفصل لري سره استعماليږي ضمیر منفصل په دې کې استعماليږي اصل په ضمیر مرفوع کې دا خبر ادا چې دا ضمیر مرفوع متصل استعمال شي ځکه ضمیر مرفوع متصل دا خفیف ته د حروف کې هم لګ دي او ادایګي مزالګي او چې په کوم سلور دیونه د سې دي چې الله کې ضمیر مرفوع متصل راوړل متعذر وي نه الله کې ضمیر مرفوع منفصل استعماليږي یو پای کې دا ده چې کله د عامل چې نه دا معنوي وي یا د عامل چې نه عامل د حرف وي د عامل څه حرف عامل حرف نو الته کې دا ضمیر مرفوع متصل په باندې منفصل استعماليږي پوښتنه به نه معنی په کوم ځای کې چې عامل چې نه دا سوي حرف نو الته کې بیا ضمیر مرفوع متصل په ځای باندې استعماليږي لکه څنګه چې په قران مجید کې ما انت الا بشر مثلنا نو ځل کې ما انت الا بشر دا انت دا عامل د ما ده نو دا کله د دې لپاره عامل چې نه دا غوي حرفي نو الله کله عامل الذي لپاره معنوي وي نو الله وهم ضمیر مرفوع متصل الته کې تاسو ویني دي دا
په ویداتنا وکي او په شر جامع کې او په کافیه کې به ویلي کې نیو الله وبخا نو دلته کې لکه په دې کې د ضمیر مرفوع منفصل چې نه دا ضمیر مرفوع منفصل دا دغه د پر راځي په ما او د الا و مېس کې نو دغه شان دا انما چې اندام د ضمیر مرفوع منفصل لپاره استعمالي نو ځکه په دې کې د قصر فائدہ ورکړه ولصحه انفصال ضمیر ما هو او بل چې ضمیر مرفوع منفصل لري سره ذکر کول صحیح دی د انما سره لکه انما يقوم انا وذلك بشکه ز ولاړې من دلته يقوم فعل انا د دې لپاره فاعل نو دا انا چې دې راغله نو دا د قصر لپاره دی فإن الانفصال ذك انفصال ضمير مرفوع منفصل لاول انما يجوز عند تعذر الاتصال دا په وخت جایز وي چې کله ضمیر مرفوع متصل لاول متعذر وي ولا تعذر هنا او دلته ستعذر نشته الا بان يكون المعنى جمعنى دا شي مگر دا ما يقوم الا انا فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض ندلګي د ضمیر او د عامل په منځ کې فصل واقع شو د غرض دوجنه چې هغه حصر دی ثم استشهد على صحه هذا الانفصال او بیا پرې خبره باندې دا په استشهاد پېښ کړي چیرې ضمیر مرفوع منفصل اورل لږه غوړه دي په بیت په بیت من دا هغه چا هو ممن يستشهد بشعره چې دا هغه په شعر سره استشهاد پېښ کولای کیږي مطلب دا کنه وای چې دا خبره چې ضمیر مرفوع منفصل دا راوړل کیږي د انما سره نو دا بری کې منګه شعر پېښ کوو د هغه چانه چې داغه دا قول چې نه دا په عربي جبه کې دا حجت وي او هغه په دلیل کې پېښ کولای کیږي چې څوک ده فقال نو وقال الفرزدق وي انا الزائد الحامي الذمار وانما يدافع عن انا الزائد الحامي الذمار وانما يدافع عن احسابهم انا او مثلي نو يقول لك انا الزائد الحامي الذمار انا الزائد زمن كون كما الحامي الذمار دو علی پابندی کون کما وانما يدافع عن احسابهم او بشکه دفاع کوي د احسابنا انا او مثل یاسر یعنی دلته د شاعر مقصد دا دی چې زه او دما په شان دینو خلک منګ د خپل کلی د خپل علاقې د خپل قبيله د خلکو منګه مدافعت کو منګه داغه دفاع کو دفاع نو دلته دا چیرې زه او زمانه ملګری د په طریقې د حصر څخه ذکر کړی چې ما زه زما په شان نور خلک منګ د مدافعت کو نور څوک نه کوي انا الزائد الحامد ذمارا انا الزائد زائد څه ته من الزود د شړل نه طرد من کول انا الزائد زمانه کوم کېما الحامد ذمارا حامي معنا حفاظت کوم کې حما يحمي حمایت حفاظت کول الذمار عهد توي الحامد ذمارا انا الزائد الحامد ذمارا زد فكون كما الحامد ذمارا او د وعده پابندي كون كما د عهد پابندي كون كما وفي الاساس هو الحامد ذمار اذا حامد ذمار باغ وقت لګي اذا حما کله د حفاظت کوي ما لو لم يحمه لما او عنف ا کچرت دې دغه حفاظت ونه کې د ملامت کړل شي سختي وکړل شي په دې باندې او دا دغه چې حما يحمد من حما هو حريمه دا حما نه ماخوذ او حریم داګه ته ویل کېږي یعنی مطلب دا حما باغ دې کې ویل کېږي چې کله دې حفاظت کوي او دې حفاظت کوي کله حفاظت ونه کوي نو دې به ملامت کولای کېږي او سختی به کولای کېږي مطلب دا چې دې خپل کور او د خپل حریم داګه بهترین حفاظت کوونکی وانما يدافع او بشک دفقوي عن احسابهم دود حسابوننا د دې د نسبوننا انا زو او مثلی یا مثل لري مطلب دا لري کنه چې لکه د مدافع د خاص کوي چې زده د خپل کلی نه د خپل کلی علاقه د خلقونه د خپل قبيله د خلقونه زده دونه عیبونه د فقومه او زما بشان چې کم خلک دی هغه کوي یعنی نور خلک نه کوي واجب مدافع د خاص کوي مدافع نه خاص کوي چې د سنه د کړي فالشير بوشوي أنا الزائد الحامد ذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا ومثلي انا الزائد ز شړون کې ما من کوون کې ما الحامد ذمارا او زنه وعدي پابندي کوون کې ما حفاظت کوون کې ما وانما او بشک يدافع دفقوي دفاع کوي ان احسابهم دلول حسبون نسبون انا زو او مثلي یا په مثل لري نو دل کې دا يدافع فعل انا ضمیر د دې لپاره دا چې ضمیر مرفوع منفصل ذکر کړل د پاره د تخصیص
د پاره د قصر لما كان غرضه چې کله غرض لري مشاعر دا ان يقص المدافع چې د اي يخص المدافع چې خاص کړي مدافع للمدافع عنه يعني د سنه دفاع ولګي نه بلکې مدافع يعني چې څوک دفاع کوونکی هغه خاص کی نفصل الضمير نو جدای کو ضمیر عن عاملی دا خپل عامل او اخره او مؤخر کو د حسابنا اذ لو قال کدی دسی ویلې وانما ادافع عن احسابهم چې بشک ز دفاع کوم د احسابنا نو بیا بلګو معنا برابر شو او قصر به پکې نه راغله دا قصر در واستو لپاره یدافع او د فعل چې دا غائب ذکر کو او رسوی پکې ضمیر مرفوع منفصل ذکر کو لکه پوه شو به معنی وإذ لو قال انما ادافع عن احسابهم كجردس ویلې چې ادافعوا يعني دا متکلم به څه ویلې لصار المعنى نو معنی بداشي انه يدافع عن احسابهم لا عن احساب غيرهم چې د خپل حساب نه دفاع کوي او د نور خلکو د حساب نه دفاع نه کوي نو دا خبره لکه مقصود نه مقصود خدا دی چې زوم دفاع کوم د ما نو خلک د ټولو خلکو نه منګه دفاع کوم اگر دې ویل چې انا ادافع عن احسابهم مطلب دا چې زه د دو دغه حسابونو نه دفاع کوم مدافع عنه به خاص کړم پوه شو به معنی او دلته خاص کول څه مقصود دی مدافع خاص کول مدافع دفاع کوونکی مدافع عنه د سنه چې دفاع کولای کیږي ولا يجوز ان يقال ويبا چا په کې دا ویلي دي کنه چې دلګي على احسابهم انا ومثلي دلګي چې ضمیر مرفوع منفصل ذکر شوی دی نو دا د قصر لپاره نه بلکې دا ضرورت شعری د وجنه نه نو دا خبره غلطه ده ولا يجوز او جائز دی ان يقال چې ویل چې انه محمول على ضرورت چې دا محمول په ضرورت شعری باندې لانه لو كان يسه ذاك جردا صحیح وي ان يقال نو دس به ویل انما ادافع عن احسابهم انا يعني ادافعوا صيغه د واحد متکلم ذکر کړي وا ودل کې چې دا صيغه د واحد مذکر غایب استعمال کړي د پارک ضمیر دغه د بګی اشاره قصر د اشاره کوي على ان يكون ان تاكيدا چې انا بتاكيد د ادافعوا کې د انا ضمیر د پاره وليست ما موصوله وانا خبر او با چا بګی را ویلي دي کنه چې بری کې وانما يدافع عن بری کې دا ان مشبه بالفعل او ما بګی موصوله ده او ورسره خبر نه دا خبرم غلط ده وليست ما موصوله لما موصوله من روانه خبر واچ انا دې خبر وان لا خبر اذ لا ضروره في العدول عن لفظ من الى لفظ الى ما زګه چې دلګي بګې سو عدول تقاضا بګې نشته چې د من نه ما ته وړي من راځي د سویل قول لپاره او ما راځي دا نو دا بګې نشته القصر بالتقديم سلورم ازګه چې الته کې د قصر فائدہ ورکه هغه تقدیم دی یعنی هر هغه سيزو چې هغه ورستو ذکر کولېږي او ته مخکې ذکر کوي نو تقدیم د ما حق او تاخير يفيد العصر والاختصاص دا قاعده به تاسو ته ورېدلی کنه نو هغه دا دي څنګه ده ومنها التقديم او یو د تقدیم دی تقدیم ما حق او تاخير یعنی مخکې کول هغه چې د حق د ورستو کول ک تقدیم الخبر على المبتدا لکه خبر د مقدم کو مبتدا معنی او المعمولات على الفعل یا معمولات په فعل باندې مقدم کې یعنی مفعول به دا دالي په فعل مقدم کړه مصدر دی په فعل مقدم کو مفعول مطلق د مقدم کو كقولك في قصره في قصر تميمي انا لکه انا تميمي معنا دا څه تميمي ما تميمي انا تميمي خصلب زيما نو دا خبر دا خاص کول لپاره الى كان انسب ذکر المثالين په کار خدای دا چې د په مثال نه ذکر کړه وي د قصر افرادي د بار جدا او د قصر قلبي د بار جدا لان التميميه والقيسيه خو وې دوی ولې ذکر کړی دي زکات وا دوی ځکه نه ذکر کړی چې لان التميميه والقيسيه انتنافه چې تميميت یعنی چې تميميه ما قيسي نه ما نو دا تميمي کېدل او قيسي کېدل انتنافه یا کتر ځوان دی بل سره منافات وي نو لم يصلح هذا مثال لقصر الافراد نو دا مثال لقصر افراد د بار نشي جوړ دی ولې ځکه باغې کې په قصر افراد کې عدم تنافي الوصفين شرط ده والا او کچرتا دا تنافي الوصفين بګی نه نبي لم يصلح لقصر قلبي نو دا قصر قلبي د مثال جوړو صلاحیت نه لري ځکه په قصر قلبي کې تنافي الوصفين شرط ده لکه پوښتنه به نه معنی خادم وفي قصرها او بقصر فقدای کې قصر صفات الموصوف کې انا کفیت مهمه کا چې زکافیه ماستاده کارونو د پاره یعنی صرف زکافیه ماستاده کارونو د پاره وزل کې دا انا کفیتو دا کفیتو فعل دی کنه پدې کې دا فاعل په خپل بشته او دا انا چې مقدم کړل نو دا لري د پاره چې دوی چې لکه صرف زکافیه
افرادا او قلبا او تعینا انا کفیت مهمک مطلب چې دی ویل کا زماره پر عمر کافی دی ته عمر نه کافی بلکې ځکه کافی یا دی چې عمر بکر خالد ټول زماره پر کافی دی نه انا کفیت مهمک دا قصر او تعین چیرې دی چې بوکا سان ته پاتلو کې دی تعین کې بیاس به اعتقال مخاطب الکه پوه شو به باندې وز د دې سلور وجه نور دي هغه بیا وای ما کنه یو پکې ونه بس دی واړو